زموږ ډي خان ټانک پورې ملګري دلته ناست دي. زموږ په پښتونخوا باندې خصوصا یو وار بیا اپرپټونه را روان دی او راغلی دی. خبر واورئ تاسو ته که یاد شي تاسو ته ماره مۍ جون نه لګیا وم چې دا شی شروع کېږي رژیم چې اپریشن شروع کېږي چې کله ما دا خبرې کولې بغاوت مقدمې کولې ده را اواز ثانیه په ټي وي راغی حالات بالکل ټیک دي. ایس پی آر پریس ریلیز تیار کو جاری کو وایي امن دی هسې پروپیګنډه را په سوشل میډیا باندې. خو په اګست کې تاسو وکتل چې خلک رالل چې کله خلک راللو موږ په ملکنډ په هره ضلع کې خلک سړکونو ته راوباسل چې خلک راووتل یو زور یې واغستو د قوم بچی راووتو او زمونږ امن یقیني جوړ کړه خلک واپس لاړل. زمونږ نن په لکي مروت کې او په وزیرستان کې اپرپټونه یو وار بیا شروع شوی دی. زه خپل ټولو پښتنو ته وایم او چې څوک په دې اواز چوتئ یا د بغاوت مقدمې دي او د شرګردي مقدمې دي او اوس پکې په ما پسې لګیا دي وایي د لارې ناخوا کوي ځکه چې ډېر زیات په دې خبرو باندې اواز چوتئ په غټ غټ پلینینګونو کې او په غټ غټ ګیمونو کې دې ګوتې وایي. زه په غټ ګیمونو کې ګوتې نه وامه. زما د پښتنو پکې شعور راغلی دی. زما پښتانه باشعور قوم دی. زما بچی دا خبره کوي چې مراد سعید نه کوي چې موږ په خپله خاوره باندې امن غواړو. موږ به بیا چا په جنګ کې نه استعمالیږو. موږ به بیا بې کوره کېږو. نو ستا کله د اپریشن ډرامه او کله د مذاکرات ډرامه دا ځان سره کښېنه دا به موږ نه منو. او زه درته دا خبره کومه د دې پلیټفارم نه درته کومه چې انشاءالله د اختر دا ورځې تېرې شي زه په خپله باندې د امن جنډه په تو نورو پارټیانو ته ووایم زما به سره نظریاتي اختلافات دي. زه به ستا لیډر نه منم. ته به